أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة نساء آيات نمبر 2. أفلا يتدبرون القرآن، آيات دوی غور نکی په قرآن کی. ولو كان من عند غير الله، کچیر واید الله نما سوا د بل چا د طرف، لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، نو خامخا بدوی پیدا کړی وای په دې کتاب کې اختلافا كثيرا، زیات اختلاف. د دې آیات د مخکې آیات سره مناسبت او ربط دادی چې مخکې آیات کې الله عزوجل د منافقانو یو صفت بیان کړي چې داوی دا یو بد صفت داو شي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې به د طاعتون کلمه استعمالول، لیکن کله چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس څخه ولاړ، بیا به د اسلام او مسلمانانو خلاف مشورې کول. نو د دې بنیادی وجه وایدا د چې دوی په قران کې تدبر نکاو. کدی په قران کریم کې تدبر کړی وای، فکر یې کړی وای، نو بیا به دوی ضرور د دې باطل کار نه راګرځېدلی وای. ځکه چې دا کتاب د الله تعالی دی، کله غیر کتاب وای زیات اختلاف وبخښي کوي. افلا يتدبرون القرآن، آیا دوی غور نکي، تدبر نکي القرآن په قرآن کې، تر سوچ دوی ته دا معلومه سي چې دا الهي کلام دی. مطلب دا چې د قران کریم په اعجاز کې، فصاحت کې، بلاغت کې، د غیب او په صحیح معلوماتو کې کچيري دوی وګوري، سوچ پکښې وکړي، تدبر وکړي، نو لا محاله به د دې منافقت نه راوګرځي. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کچيري وای من عند غير الله، د غیر د طرف د الله نه ما سوا د غیر د طرف، لوجدون خامخا دوی پیدا کړی وای فيه فدا کتاب کې اختلافا كثيرا، ډیر اختلاف، یعنی پیدا کړی بیا وای فيه د دې کتاب په مضامینو کې. نو په یو مضمون کې به یو اختلاف وای، په دوو کې به دوه اختلاف وای، په درو مضمونو کې به درې اختلاف وای. نو کله چې په یو کتاب کې شل مضامین وي نو شل اختلاف وای. نو چون کې قران کریم خو پر زیاتو مضامینو مشتمل دی، نو دا د الله تعالی کلام کنه وای، نو اختلاف وبخښي. نو د قران څخه پرته به پکې ډیر تفاوت تحصیل دی وای، په هر مضمون کې شی اختلاف وای، او په ډیرو مضامینو کې به ډیر اختلاف وای. علما کرام د دې آیات په تشریح کې څه خبرې لیکلي چې یو تذکر دی او یو تدبر دی. تذکر مذاکره توای، یادونه، او یو تدبر دی. په قران کریم کې تدبر دا معنا چې د قران کریم معانی ته انسان متوجی شي، او د دې کلام اعجاز، فصاحت او بلاغت ته متوجی شي. د قران کریم بلاغت او فصاحت دا هر چا ته ښکارا دي. د مثال په توګه الله عزوجل په خپل کلام کې یو کوچنی خبره ذکر کړي، لیکن هغه په بل هیڅ لغت کې په دغه سي انداز کې نه دراغلي. لکه الله تعالی چې فرمایي ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ولکم فی القصاص حیات، یعنی په قصاص کې ژوند دی. عربو د دې مطابق یو جمله په خوا استعمالول چې القتل انفع للقتل، قتل چې دی هغه نستکون کې دی قتل. نو د قران د دغه جملې په مقابله کې د هغه جملې اته نقصانات علماء بیان کړي چې دا فی القصاص حیات، دا په اتو وجو باندې تر هغه مخکنی جملې چې القتل انفع للقتل تر دې بهترین. دا هغه وجوهات څخه یو وجه دا دی کړي ده چې په دغه کلمه کې چې عربو کې استعمالي دي چې القتل انفع للقتل، قتل نستکون کې دی قتل. وای هلته د مطلق قتل خبر راغله، یعنی کاغه د ظلم قتل وی او کاغه د انصاف قتل. او قران یوازې د ظلم د قتل په مقابله کې قصاص کیږي چې لکم فی القصاص حیات، او بل دا چې د قتل څخه یو ژوند اخستل او بیا مرګ جنې اخستل،
نو دام د عام لغت څخه لري خبره. القتل قتل انفال القتل، یعنی قتل لرنه پکون کی، مطلب دا چې د قتل څخه ژوند پیدا کیږي. قران په هغه صراحت کړی دی ولکم فی القصاص حیات. او بل د دې توري ولست دی، هغه توري څورلست دی، او چې توري لږوي معنا زیات وي هغه پر شي. نور یې مفرادی وجوهات لیکلي. دا رقم الله عز وجل قران کریم کې فرمایي چې وراودته التي هو فی بیتها، چې دا حضرت یوسف علی السلام را طلب کی التي هو فی بیتها، هغه شذ چې دی په کور کې. وای دلته قران دا ونه ویل چې راودته امراه العزیز، چې دا یوسف علی السلام د عزیز کور والا را وغوښتي، بلکې قران وایي چې راوی غوښتي هغه شذ چې دی په کور کې. وای کچیر داسې ویل سی وای چې دی را وغوښتي د عزیز کور والا، وای بیا به دغه خاص مشخص شذ نوم نه ذکر کېږي. یو خدا چې د عزیز کور والا خو نو یو نه د دوی دریم کېدلای شي، نو کوم یو اول خدا نه معلومه. او بل کچیر داسې راغلی وای شراودت هو زلیخا را وبل، نو هم د زلیخا په نامو خدای وشه زنه و نوري هم وي. او بل کبل فرض داغه زلیخا وای، نو بیا دا چې معلومېدل چې کېدای شي یوسف علیه السلام دی هم د دې فعل اراده درلود، خو اسباب به مهیا نه و، خلق به ډیر و، عام علاقه به. نو الله فرمایي چې التي هو فی بیتها، هغه شذ چې دی په کور کې. مطلب دا چې اسباب مهیا و، د دغه په کور کې و، هیڅ مانع نه، بیا هم د ځان رامن کړي. دا د قران کریم اعجاز دی چې د قران کریم عمق ته سړی متوجي سي. په یو لفظ کې په میاشتو بحثونه کېدای شي، په میاشتو د عرب چې د قران د اعجاز سره متاثر و، هغه داسې نه و چې خالي دا ټول ته کته، هغه ته دا معلومېدل چې دا د بشر کلام نه. د دې پر عظمت باندې علماو فصلهاو کتابونه لیکلي. دا تقریبا په 180 کې د دې په ارتباط په معانی کې کتاب لیکل شوی. بیا په 250 کې جاهز د دې په ارتباط کتابونه لیکلي. په 400 کې بیا شیخ عبدالقاهر دا غڅورسته سکاکی، بیا عبدالرحمن قزوینی، او د دې څورسته تبتزانی، دې ګردو پر دې باندې تفصیلی مباحث لیکلي. دا شعر او شاعری ټول د قران په مقابله کې ختمه شوی. دا که بیا وخت ان شاء الله پر دې به تفصیلی وخت بیا ژغیل ډیر مثالونه ان شاء الله بیا زه درته بیانوم. نو تدبر په قران کې دی توای چې سړی د قران عمق ته شوسي. اوس نو د الله تعالی په کلام کې تدبر دا هر سړی ته اجازه ستا، لیکن شرایط او اصول لري. بلا شرایط او بلا اصول د الله تعالی په کلام کې تدبر منع ده. د دې داسې یو مثال موږ بیانولای شو. د مثال په توګه یو عادي کاروباري سړی دی په ښار کې، که هغه دا شکایت وکړي چې دغه ډاکټران چې په معاینه خانه کې ناست وي او د خلکو څخه فیس هم اخی او خلک عزت هم کوي او دومره ډیره تنخواه وي، نو زما او د صفات او معاملې یو 4-5 توري انګلیسي ویل او دم ویل. نو خلک د توایي چې د الله بندا موږ ته د خدمت نه منع کوو، لیکن د دې لپاره یو اصول دی. تداسي وکاتبه یواري مکتب وایي پوهنتون بخلاصي، بیا به د دې لپاره عملی کار کوي. د نور ډاکټرانو تر نظارت لاندې به وخت تیري چې پرتا باندې ټول هغه وخت تیر سو، ټول مرحلې دي طی کړلې، تا ته د هغه معتبري ادارې د فات تصدیق درکړل سو، تا ته بیا د دې اجازه دي نسخه ورکاو. لیکن کته اوس پر خپل سر را ولاړ شي نو خلق تا ته نه درځي او ته د خلکو د ضرر ذریعہ ګرځي. دا ځکه یو سړی دا شکایت وکړي چې دغه د ملک دا عمده ټیکې سړکان دا مستقل ځایونه دا د پاخه انجنیران نشي. په عامه دنیا کې خو قانون داسې دی چې څوک ډیر ماهر وي حکومت هغه ته قرارداد ورکړي، او موږ په وطن کې دا قانون دی چې څوک ډیر احمق او جاهل وي هغه ته ورکړي الا ماشاءالله. ځکه دلته خدا د رشوت بازار خورا ګرم، هغه په یېږي هم نه دی باغ مسؤلیت پر سپارل. اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. نو یو څوک به دا شکایت وکړي چې د عمل مقصد د دې انجینر د پلار جایداد دی چې ګرځي ټیکې دی نشي،
ماته وایي خلک نه راکړي. نو خلک وایي چې د دې دپاره خپل تعلیمي معیار شته، ته هغه حاصل که بیا به تا ته هم خلک درکړي. داسې که یو سړی ووایي چې دا په قانون کې ګرد عمر دا د قانون ماهران ولې غږېږي، د دې دپاره خو باید زوم وغږېږم، زوم د دغه ملک یو سړی یم، یو فرد یم. نو خلک ورته وایي د دې دپاره یو معیار شته. دغسې د الله تعالی په دین کې غږېدل یو معیار دی چې د دنیا اصول او د دنیا کاروبار د دنیا د ترتیب او جوړښت لپاره اصول او معیار لري او هر څوک کار نه لري. نو دغسې د الله تعالی دین هم دغسې معیار لري او خپل خلق دي. د دې دپاره هغه ټول اصول او شرایط پر ځای کول ضروري دي چې هغه د دغه معیار د لاسته راوړلو لپاره مهم دي. مثلا صرف، نحو، علم معانی، په عربي لغت باندې پوهه، په فقه، په اصول، په حدیث او اصول حدیث باندې پوهه، په اصول تفسیر باندې پوهه، صحابه کرام په قضایاو باندې پوهه، په ناسخ او منسوخ باندې معلومات، په دې ټول بسړی کامل عبور لري. بیا به نو هغه د تدبر هغه اندازې ته رسیږي چې مسائل راوباسي. نو معلومه سوله چې د قران کریم تدبر د دې اجازت ستا، لیکن هغه چاته چې په اصول او معیار برابر. لیکن نن په دنیا کې تر ټولو د الله تعالی دین خوار دی. هر څوک د الله تعالی د دین لپاره بس تدبر کوي، پر خپل فکر باندې مسائل دین را باسي، او هر څوک د ځان څخه اصطلاحات پکښ جوړي چې د چا څنګه خوښي، بس ځان ته مجتهد مطلق وایي، مسائل هم را باسي. نو تدبر د هر چا کار نه دی، بلکې اجازت استا د معیار مطابق. نو د دې څخه دا معلومه سول چې تدبر په قران کې دا د علماو وظیفه ده، او دا د هغه لوړ معیار د علماو وظیفه ده چې په کامله توګه د قرآني معلوماتو او د اسلامي معلوماتو کاملا عبور ولري، چې د دې څخه مراد فقها او مجتهدین علما دي، لکه امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیهما. علما وايي د تدبر او اجتهاد سلسله ختمه شوی نه ده، خو هغه معیار څوک نشي پوره کولای، کوم معیار چې په دې کې ضروري وي. ځکه نو د مذاهب څوتل او د مذاهب څماشه وا ځان ته مستقل رائے انتخابول دا انسان غلط لین ته برابرۍ، گمراهی ته برابرۍ. نو علما چې دا لازمی ګڼي چې په مذهب کې بدننه او د مذهب بنوازه وجه هم دا ده چې دا خپل معیار لري او ته هغه معیار ته رسیدلی. ډېر لوی علما چې کله د مذهب څخه معمولی پښه اړولې ده په ډېر لوی نقصان کې لوي دي. ابن تیمیه رحمه الله څومره لوی سړی دی، دومره لوی سړی دی ابن تیمیه رحمه الله چې ډېر زیات علما، یعنی د امت ډېر علما د علم څخه متاثر په 1400 صدی کې وو. لیکن کله چې د مذهب څخه لږ شواړول نو په ځینو مسائلو کې دومره سخت خطاوتلی دي، دومره سخت خطاوتلی دي چې ایمان ته تاوان ورسېږي. په هغه کې یو غلطي ده د نبی عليه الصلاه والسلام قبر سفر کول مستقیلا د جائز نه دی بللی، ناجائز دی بللی. حالانکه د نبی عليه الصلاه والسلام قبر ته سفر کول دا سعادت دی، د دنیا او آخرت سعادت دی، بلکې د اعظم قربات او ثوابات څخه. خدا د مذهب څخه تبرد کول دغه تاوان پسې کې پیښ. نو د مذهب څخه وتل په هر حالت کې انسان په لوی نقصان کې ورسي. دا کوم خلک چې د مذهب وتلی وي او تقلید یې پرې ایښی وي هغوی په دغه نقصان کې وي دي. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو په قران کې تدبر وکړئ. نو تدبر د علماو د فار دادی چې هغوی به قران عوامو ته شي. د عوامو د فار تدبر دادی چې هغه به د الله تعالی په کتاب عمل کوي. هغوی به د قران څخه مسائل نه بیانې، نه به د احادیث څخه مسائل بیانې. علما ولیکلي دي چې عوام خلکو ته د مسائل بیانول په مطلقه توګه منع دي، هغوی به دا نه بیانې. کچېرې هغوی دا بیانول نو هغوی به داسې یو مسله بیانوي چې علماو د دوی دپاره خپل را ایستلي وي او اسانه کړي وي او د دوی په ژبه یې دوی ته په یو کتاب کې نقل کړي، هغه بیانولی شي. نور بل طرف ته به د قرآن او حدیث څخه مسائل نه بیانوي، ځکه چې په دې کې د دوی څه غلطي واقع کېږي. او بل خبره دا لیکلې ده چې دوی به د قرآن کریم تفسیر نه کوي، مطلب دا چې د ځانه به د قرآن کریم ترجمه نه کوي،
بلکې یا به د یو استاد څخه زده کوي، مشکن درسن به د استاد څخه وایي، او یا به د یو معتمد تفسیر څخه استفاده کوي. د هغه تفسیر د استفادې په وخت کې که شبهه او شک ورته پیدا شي، بیا به د معتبر علماو سره شریک کوي. د ځانه به تفسیر نه کوي او نه به د ځانه د قران کریم د آیاتو تطبیق کوي چې پر چا یې پټي. دا د دوی مسؤلیت نه دی، دا د دوی تر سویه لوړ کار. نو تدور معنا ده. نو د دې ته قیاس ثابت شو چې قیاس د قران څخه مسائل را استل دا باید وسی، لیکن خپل معیار لري. ما درته ویل ځکه نو قیاس ثابت دی او قیاس یو شرعي اصل دی. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَوْ كَلَّ چې براغلی هغوی لره امر څه خبره من الامن د امن او الخوف یا د بیر اذاعوا به هغه به مشهور کړل. ولو ردوه کچیر دوی رد کړي وای دا خبره الى الرسول ورسول عليه الصلاه والسلام ته وإلى أولي الأمر يا أولي الأمر لر منهم د دوی څخه لعلمه نو فهمول بوای دا خبره الذين اغكسانو يستنبطون چې تحقیق کوي فدا خبره کې منهم د دوی څخه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله كثير نويد الله عز وجل فضل عليكم پرتاسبانی ورحمته داغ رحمت لاتبعتم خام خابتاسو فیروی کڑی وای الشیطان د شیطان الا قلیلا مگر لږ کسانو. دا د منافقانو یو بل طبيعت بیانی چې منافقانو کې دا یو طبيعت چې کله به یا د امن یا د بیر خبر راغلی دی به تحقیق نشراو او تحقیق به نه کا. د قران کریم الفاظ عام دي د تمام امت لپاره تر قیامت پورې چې دام د مؤمن صفت نه دي چې بلا تحقیق خبر خبري، بلکې د خبري په ارتباط باید تحقیق وکي او د تحقیق ورسته کبیا ضرورت وي مصلحت وي بیا یې دای نشک. وَإِذَا جَاءَهُمْ چکل براغلی هغوی لر امر یو امر من الامن د امن او الخوف یا د بیر. د دې آیات په شان نزول کې ابن کثیر رحمه الله خورا ډیری واقعات را نقل کړي. یو واقعه دا را نقل شوی ده چې حضرت عمر رضی الله عنه یو وعده کړیو د مدینه منوره د باندې اوسېدي. نو ترتیب یې داسې جوړ کړیو چې یو ملګری یو ورځ به دغه ملګری مدینه منوره ته راتلی مسجد نبوي ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې وو. دا چې بیا ولاړی دا سبب بیا حضرت عمر رضی الله عنه راتلی. نو یو ورځ یو ملګری راتلی بل ورځ بل. نو عمر رضی الله عنه وايي چې دا ما ملګری راغلی ماته وې چې خلکو دا ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل بیبیانو ته طلاق ورکړ. نو چون کې حضرت عمر رضی الله عنه خود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره نو وايي ما د دې خبرې د تحقیق د لپاره سبانیت وکي چې خپل ولارس کله هم زما د ملګری واری وو لیکن خپل ولار مسجد نبوي ته چراغ لمنځني کسان ناس دي دا خبره کوي. نو وايي زو لاړم ول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کوړ نبی علیه الصلاۃ والسلام ناس تو هغه کیفیت ام بیانې چې د خونی په پای کې یو کوچنی بالښت او د دې خورما د پوستکو سره ډک شوی او یو کوچنی شی راځړې دی لږ وړه پکشي کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړه چې تا خپل بیبیانو ته طلاق ورکړی ول دولیا. نو یې زبیر تر اوته رالم د مسجد نبوي په دروازه کې مدواړه لاسونه ونیول او आवाज مې وکړ چې پیغمبر علیه السلام خپل بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړ. دا خبرې مکوئ. د منافقانو کې هم دا یو طبيعت وو چې بس خبره به مازه واوریدل بس نشروله به. نو د روح المعانی په حواله یاره نقل کړي دي معارف القرآن چې دا آیاتونه د منافقانو په باره کې نازل شوي. عبد الله ابن عباس زحاق ابو معاذ رضی الله عنه وای چې دا د منافقینو په باره کې او حسن بصری او نور مشهور علما به وایي چې دا د ضعیف مسلمانانو په باره کې نازل شوي
چې دا ضعیف مسلمانان خو به هر تقدیر دلته مسلمانان د دې څخه منع سو چې تاسو یو خبر منشته خو کله چې دسی یو خبر راغلی چې هغه څېړنې ته ضرورت درلود دي نو تاسو هغه خلکو ته حواله کړئ چې هغه کې د څېړنې استعداد وي بیا د هغوی د تحقیق وروسته تاسو عمل ور باندې وکړئ د دې آیات څخه هم قیاس او مذهب او اجتهاد ثابت چې تاسو دا مسله هغه خلکو تر پرېږدئ چې په هغوی کې دا استعداد نو اذا جاءهم کله چې براغلی هغوی لره امر یو امر یو نوې خبره من الامن د امن مربوطه یعنی داس یو خبر برالی چې مجاهدینو فتوحات حاصل کړي او الخوف یا د بیر خبره براغلل چې مثلا شکست سوی دی یادا سوی ازاعو به نو دی بدا خبره مشهوره دا خبره بدی عامه حالان کې بعض اوقات با هغه خبره غلطه وختل هغه سی بنو لکه دا د طلاق خبره او یا ځینی وخت که صحیح هم سی خو بیا مصلحت دا وي چې سړی باید عامه نه تر سوچ د هغه انتظامیه او یا د دې کار مربوط خلکو څخه پښتنه نه سوي باید عامه نه کړي او الخوف یا د بیر ازاعو به دی به هغه عامه کړل الله تعالی فرمایي کله دې پر ځای چې دی خپل عامه ول لو ردوه کچیر دی رد کړي وای دا خبره الى الرسول ورسول عليه السلام ته والى اولي الامر او اولي الامر لره یعنی دا خبره پر ایشه وای تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پوری او یا تر هغه خلکو پوری چې هغه د امر سرپرستان دي چې مراد ورڅخه یا امیران او یا فقها دي او د ډیرو علماو رائے دلته دا چې مراد دا فقها خلک دي چې هغه په دې مسائلو پوهیږي لکه کبار صحابه مشران صحابه چې هغه ته دا معلومیدل چې دا خبره غلطه ده که صحیح ده د دې لایق ده چې نشر سي او کې لایق نه ده نو کچې دوی رد کړي وای او رسول عليه السلام ته و الى اول الامر یا اول الامر لره منهم د دوی څخه یعنی په دوی کې چې څوک د دې استعداد لري هغه ته ور حواله کړي د دې آیات څخه معلومه شول چې الله تعالی د انسانانو تر مابین استعدادونه مختلف پیدا کړي په هر چا کې هغه استعداد نه کوم استعداد چې الله تعالی په کوم بل چا کې پیدا کړي نو کوم استعداد چې الله تعالی په امام ابو حنیفه رحمه الله کې پیدا کړیو هغه استعداد بیا په نور کې نشته نو ځکه هر سړی امام ابو حنیفه نشي کېدای هر سړی دا وایي چې زما او د امام ابو حنیفه رحمه الله نو سفر نو دا خو عقلنم غلطه خبره ده او نقلنم غلطه خبره ده چې دا بالکل کېدلای شي چې ته دا هغه سره په هیڅ وخت کې برابر نشي او یا د امام محمد رحمه الله سره برابر یدل یا د امام ابو یوسف رحمه الله سره برابر یدل دا کله امکان ده و الى اول الامر منهم یا اول الامر لره منهم د دوی څخه چې هغه اکابر صحابه و یا فقها علما دي لعلمه نو معلومه کړي به وای دا خبره الذين اغه کسانو یستنبطونه چې هغه د دې خبرې تحقیق کولای شي نو معنا ادا سول چې عوام خلکو ته د همیشه د فار د اصل او قانون دي چې دوی به د مسائل په وخت خپل فکر او اجتهاد نه کوي بلکې دوی به د مسائل حل یوازې او یوازې فقها او تسباري د دې قرآنی آیات څخه د مذهب پابندي او د قیاس او اجتهاد ثبوت پیښ شو چې دوی به حواله کوي به دا خبر هغه کسانو ته یستنبطونه چې هغه د دې خبرې تحقیق کوي منهم د دوی څخه یعنی په مسلمانانو کې هغه ته به حواله کوي استنباط د دې توای چې سړی یو څا وکیندي او د څا د تل څخه وبراباس کمی اوبه چې د څا د تل څخه اوله بلا راويستل سي دې توای ماء المستنبت راويستل سي اوبه نو استنباط ولا هغه خلق توای چې هغه د قران او عمق ته دننه جوړو تشوکیږي او د هغه ځای څخه تاسو ته مسائل را باسي نو معلومه سول چې دا د هر چا کار نه دی بلکې عوام خلک په دې مکلف دي چې هغه په مسائلو کې فقها او ته رجوع کوي نو اوس ته دې څخه دا معلومه سول چې مسائل دوه قسمه دي یو د قران کریم ښکارا آیاتونه دي الله تعالی فرمایي اقیموا الصلاة المنذ او یا د پیغمبر علی السلام ښکارا احادیث دي 4 رکعات المنذ د ماپښین دي او 2 رکعات المنذ فرض د سحر دي دا معلومه او دام د پیغمبر علی السلام څخه معلومه ده چې پیغمبر علی السلام اول چی شوی دي بیا چی شوی دي بیا چی شوی دا ټول معلوم دي په دې کې څوک د چا خبره نه تسلیمي ځکه د پیغمبر اسلام څخه ښکارا راغلي هغه مسائل چې د پیغمبر علی السلام څخه ښکارا نه راغلي
په هغه مسائلو کې یو مسلمان هغه کله و زمانه علما دي که عوام دي د په دې مکلف دي چې هغه فقهاو ته رجوع کوي او د فقهاو مسائل برابر. د مثال په توګه کده سړي څخه د الحمدلله پر ځای التحیات او السول نو څه کول پکار. اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مسله نه بیان کړي. په یو اصل پیغمبر علیه السلام یې شي دي علماء پر هغه اصل قیاس کړی دي د هغه قیاس مطابق متعامل کوي. نو یستنبتونه منه چې هغه استنباط کوي تحقیق کوي د دې خبرې منهم د دوی څخه. نو دا د الله تعالی د طرفه فضل دی چې تاسو ته قران او رسول درکې او تاسو ژوندۍ په در حل کړ. الله فرمایي ولولا فضل الله علیکم کچیر د الله تعالی فضل نوای پر تاسو باندې ورحمته او د الله تعالی رحمت نوای یعنی دا کتاب او پیغمبر نوای لتبعتم الشیطان نو د دنیوي او اخروی zarar په اختیارولو به لتبعتم تاسو ضرور اتباع کړي وای الشیطان د شیطان الا قليلا مگر لږ خلق به پاتې سی وای چې هغه به د خپل سالم عقل چې د خدای فضل او هغه هم په هغه به ځانونه خلاص کړي وای کني ځانونه نسو اخلاص وای. صدق الله العظیم.